بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ د پښتنو د افغانستان د مسلمانانو د یو عظیم شخصیت د یو عظیم رهنما خبره کوو چې دغه د بهادرۍ، دغه د شجاعت، دغه د دلیرۍ داستان پروت دی. د هغه دورو چې په برصغیر کې د مسلمانانو زوال شروع شو، مسلمانان ډیر زیات کمزوري شو، د مغول سلطنت کم دی دا به ختمېدو طرف ته روانو. د دلی په تاج باندې به مختلف بادشاهان تبدیلېدل. یو سیټه په پنجاب کې سیکان ډیر په زور شور سره لګیو، بل سیټه مرهټ راوچتېدل. فرانسیسي الاینس او ایست انډیا کمپنی په خپل زور شور سره لګیوه. د مسلمانانو بالکل د ناکامۍ او د زوال دور شروع. په دغه ټایم کې د مسلمانانو په علاقه کې یو مفکر، یو دانشور، یو عالم الدین، یو سیاسي، یو سماجي شخصیت شاه ولی الله موجود و چې هغه کله د مسلمانانو د حالات ولیدل، دغه په زړه کې یو درد، یو فکر، یو سوچ پیدا شو چې مسلمانان د برصغیر نه، مسلمانان د فاقهین نه، مسلمانان د دې خطې نه چې په کوم باندې دیو لا زوال حکومت کړي د دې نه ختمه روانه ده. نو په دغه ټایم کې په افغانستان کې یو نوی حکومت راغلی، یو نوی سلطنت راغلی. د احمد شاه د شاه ولی الله نگاه ته کوم د افغانستان طرف ته شوله چې کله به هم په یو مسلمان حکومت باندې سم مسله رااله نو دغه نظر، دغه سوچ به ټول د مسلمانانو حکمران طرف ته وو. شاه ولی الله هغه د یو قاصد په تور باندې خط ولیږو او افغانستان ته ولیږو. په دغه وخت کې په افغانستان کې د احمد شاه درانی، د احمد شاه ابدالي د دې حکومت دا یو داسې حکومت چې ډیر زیات د ایران پور علاقې دی قبضه کړې وي، د دې په کنټرول کې وي. هغه یو ملټري ایکسرسایز لګیو، ټریننګ سٹارټ و. د کله ورته د شاه ولی الله خط ملاو شو، هغه خط ښکل کو او د ټول امت مسلمه مسلمانانو ته، پښتنو ته، دیو ته د جهاد اعلان وکړو چې د مرهټو خلاف به افغانان، مسلمانان دا جهاد کوي چې دیو د لاسه مسلمانان آزاد شي او هغه ته تکلیف ونه رسیږي. احمد شاه درانی د 1,00,000 پوځ سره برصغیر طرف ته روان شو او دلته راورسید د خپل ورونو د مسلمانانو خدمت لپاره او د هغو د مدد لپاره. بل سیټه مرهټ هم په تعداد کې ډیر زیات و، فرانسیسي الاینس سره هم وسره و. دواړه د پوځونه په طاقت لحاظ سره، افرادي قوت سره بالکل برابر و. که موږ د دې دواړو لږ کمپیریزن وکړو نو افرادي لحاظ سره دواړه برابر و، خو بیا د طاقت لحاظ سره د مرهټو سره هغه فرانسیسي توپخانې ورسره وي چې کوم به ډېر غټ رینجه پورې توپخانې ویستلې. د مسلمانانو سره ګوړه سوار هم کم وو، ګوړو سره هم کم وي، نور ته کم اسلحه وه، واړه واړه توپونه ورسره وو. د اسلحې لحاظ سره مسلمانان او د احمد شاه درانی قوم، قبیله او مجاهدین کمزور وو. بل هغو ډېر زیات سفر کړی و، تکاوټ یې شو، په لارو کې نقصانات شو، په سیند باندې پورې وتلي وو. نو ته کله دواړه عام نسان نشول نو یو سیټه هم 1,00,000 فوج و، بل سیټه هم 1,00,000 فوج و. دا د په تاریخ کې دا هغه لړۍ وه چې بالکل یو سیټه ټوټل مسلمانان او بل سیټه مکمل ټوټل د کوم دی هندوانو. د قرنګي په 1965 کې هم یو سیټه مکمل مسلمانان او بل سیټه مکمل هندوانو. د جنگ پلانینګ څه په داسې انداز باندې وشو. د احمد شاه درانی دا یو جنگجي کمانډر و، دا مفکر په جنگ کې دی به ښه پلانینګ کوو، ښه سټرټیجي به جوړوله. هغه 3 سایډه 4 سایډه فوج واغسته، رایټ سایډ، لیفټ سایډ او سنټر، او ورسره 12,000 هغه تازه دم دستې چې هغه دی په خپل کمانډ کې واغستلې د ریزرو دپاره. او دغه رنګې مرهټو هم خپل 1,00,000 فوج ترتیب جوړ کو او د دې بیک سایډ باندې چې کوم مضبوطه فرانسیسي الاینسو کومه توپخانه وه هغه یې ولګوله. تقریبا 2 کیلومتره مرهټو مزل وکړو په خپلو اسونو باندې او د مسلمانانو کیمپ ته رال. چې کله دوی د مسلمانانو سره عام ناسام نه شوله، بالکل مخامخ شو، نو دیو اولنی ټکراو ته کوم دی، اولنی فایټینګ د مسلمانانو د ښي سایډ ته کوم فوج پروت و د دې سره دیو جنګ سټارټ کو. په دغه جنګ کې مرهټو ته شکست وشو او هغوی په شا باندې لاړ. که څنګه مرهټ په شا باندې لاړ نو په هغه ټایم کې د هغو ته کوم توپخانه وه چې کوم به ډېر غټ ټرین باندې فایرینګ کوو نو هغو فایرینګ سټارټ کو او مسلمانانو ته ډېر زیات نقصان ورسېد، ډېر زیات مسلمانان پکې شهیدان شولو. د دغه نه بعد بیا مرهټو
په زور سره د یو جذبې سره چې کوم د مسلمانانو سنټرو چې کوم د مسلمانانو هغه بیک بونو چې کوم د مسلمانانو هغه مضبوط سنټرو چې هغه نه شکست او پته جوړېدله په هغه باندې په ډېر طاقت سره په ډېر دباو سره اټیک وکړو چې څنګه د مسلمانانو په سنټر باندې اټیک وشو دا خبره یاد وساتئ دا جنگ اوس د مسلمانانو په کیمپ کې روانو دا د مرهټو سایډ ته نه وتلی چې کله هغو په دې باندې حمله وکړه نو مسلمانان یې ډېر زیات شهیدان کړو د دې ته کم سنټر د هغې مکمل کولیپس کو کولاوې کړو او مسلمانانو ته یو قسمه شکست دغه شو خو مرهټ چې کله اټیک وکړو نو هغو ډېر زیات ټروپس ډېر زیات پوج سره هغو اټیک وکړو کمپلیټ زور یې د جټکې له ورکړو مسلمانانو له او د مسلمانانو سنټر مکمل کولاو شو لکه داسې نظام جوړ شوله داسې نظام جوړ شو چې مسلمانان په شکست کړي خو احمدشاه دراني چې دا یو پوه جنگجو هغه 15,000 هغه ټروپس چې هغه بالکل تازه دمو ډېر زیات قابل و په جنګ کې 15,000 هغه ځان سره ریزرو ساتلو نو هغه 10,000 د کوم دي د مین سنټر د کوم د مسلمانانو کلب شو کولا شو 10,000 الته ولېږل او 5,000 د کوم د مسلمانانو رائټ هند خراب شو د کوم رائټ سایډ د مسلمانانو پور ته نقصان ورسېدلی 5,000 ټروپس یې الته ولېږل دا 10,000 تازه دم دستې ته کله د مرهټو په باندې اټیک وکړو نو دا هغه کسانو چې دا بالکل کمپلیټ مکمل د اسلحې نه لیس او دې سره اسونه ورسره د اسون نه به دیو د راکټ یا د مزایل فایرینګ کوو د مسلمانانو سره دغه توپخانه ورسره ورته نږدې رینج کې به هغو فایرینګ کوو نو 10,000 تازه دم دستې ته کله په مرهټو باندې اټیک وکړو نو الریډي هغو 2 کیلومتر فاصله هم توی کړې وه او د دې نه علاوه جنګ یې کړی و تقریبا 24 غنټې هغو جنګ کړی نو ډېر زیات ستړي شوي بل په هغو غټ قمقلتوب دا کړی و چې ریزرو یې نه و ساتلی داسې فوج یې نه و ساتلی چې د خپل فوج د بیک اپ دپاره راشي نو چې کله مسلمانانو 10,000 ټروپ په دې باندې اټیک وکړو او د مسلمانانو رائټ هینډ ته کوم دا هم مضبوط شوی نو په دغه ټایم کې ډیر زیات مرهټ کوم دي دا تباه شولو او د مخ د ځمکې نه ختم شولو لکه دغه د مرهټو لپاره یو بهترین شکستو چې کله د مرهټو د کوم مشرو هغه ته کله د حالات ولیدل نو هغه د هاتینا یا د خپل کورسۍ نه راکوشو او په اس باندې سور شو نو چې کله د خپل مرهټو شاته وکتل چې د موږ مشر ته کوم دی وسختېدو نو هغه کې یو اپراتفري او یو غوغاب کې جوړه شوله او په شکست علامات کوم دي په هغه باندې ظاهر شول بیا چې کم مسلمانان دیو گرفتار کړیو هغه د توپخانو نه شاته دیو تړلیو گرفتار کړیو هغه په وزن باندې خپل ځانونه خلاص کړل الته ول توپخانه هم تباه کړي او وسرات د مرهټو کوم فوج په هغه باندې اټیک وکړو نو په ذهن کې د مرهټو داراله چې آیا د بیک سایډ نه مسلمانانو په موږ باندې اټیک وکړو د اندازې مطابق 75,000 نه بره مرهټ کوم دی په دغه جنگ کې مړ شو او 25,000 دا وسختېدل په دغه ټایم کې احمد شاه دراني اعلان وکړو چې کوم دی کې هم مرهټ دی یا گرفتار کړي یا قتل کړي او دغه نه بعد مسلمانانو ته یو تاریخي پته حاصل شوله بیا احمد شاه دراني د شاه ولی الله خواله رالی دغه سره ملاقات وکړو دغه نه دعاګانې واغستلې او بیرته خپل منزل ته خپل کور ته روان شو افغانستان ته دا زمونږ د رهبر زمونږ مشر زمونږ هغه مشر چې هغه د وحشت نه دغه د ير نه به ملکونه ریاستونه دا به یریدل نن د هغه دولت هغه حالات کې پروت دی چې خلک په هغه باندې مشریم کوي او خلک هغه ذلیله کوي او تباه کوي نو زمونږ افغانستان کې په ګران افغانستان کې په خوږ افغانستان کې هغه مشران موجودو هغه خلک پکې چې هغه به د نور سره سیاست کول هغه به د غیرو سره سیاست کول غیرو به د هغې د سیاست نه د هغې د فلسفې نه د هغې د سوچ نه متاثره کېدل خو د بدقسمتۍ نه د هغه مشران لاړ نو افغانستان ټوکلې ټوکلې شو ذلیله شو خوار شو او خلک یې تتر بتر شو نو دا زموږ د مشر احمد شاه دراني داستان چې دی په بر صغیر کې د مسلمانانو سره په کوم لیول باندې مدد کړو او دیو ته څنګه فتح ورکړو. والسلام.